سلامونه ملګرو. پېښور زلمی غیر ملکی سره کلاډیان دي چې هغه د پی اس ال بقایا میچونو ته نه راځي. نو اوس د نوین الحق حواله سره هم په میډیا باندې دا خبرونه ډېر زیات زیریګر دشتي چې نوین الحق د پېښور زلمی په سکواډ کې شامل شوی دی. خو بل طرف نه کچری تاسو زما ویلاګز ډیلی ګورئ نو ما تقریبا سحر یو ویلاګ اپلوډ کړ و چې کې ما دا ویلو چې نوین الحق آر سی بی ټیم رائل چیلنجر بنگلور ټیم هم په آی پی ایل کې سلیکټ کړی دی د جوش هیزل ووډ په ځای باندې. نو هغه خبره هم حقیقت دی کې څه دغه نشته، هغه ریالټي ده چې د جوش هیزل ووډ په ځای آی پی ایل چې کوم رائل چیلنجر بنگلور ټیم دی هغه نوین الحق پک کړو د جوش هیزل ووډ په ځای باندې. جوش هیزل ووډ د استرالیا فاست بالر دی چې هغه الریډي د دبليو ټي سي فائنل لپاره خپل سکواډ اناونس کړی دی چې په هغه کې د جوش هیزل ووډ نوم شته دی. نو هغه بعد اوس د دبليو ټي سي تیاریاں شروع کړي چې د دبليو ورلد ټیسټ چیمپیونشپ فائنل چې کوم دی د استرالیا او د ساوث افریقا فائنل دی چې تقریبا د بل میاشت کې په 11 تاریخ باندې دی. نو هغه د پړی تیاریاں شروع کړي خو داغه په ځای جوش هیزل ووډ په ځای باندې آی پی ایل کې د آر سی بی په ټیم کې د ویرات کوهلی دی په ټیم کې نوین الحق پک کړل شو. خو اوس د آی پی ایل حواله سره دا خبرونه هم راځي چې جوش هیزل ووډ اویلیبل شوی دی او هغه غواړي چې آی پی ایل تراشي، مطلب آر سی بی ته جوش هیزل ووډ را روان دی. نو اوس کچره جوش هیزل ووډ راځي آر سی بی ټیم ته نو بیا نوین الحق پک چې کوم دی هغه پوسټ پون کیږي. نو او د پېښور زلمی حواله سره چې کوم خبرونه د نوین الحق حواله سره راځي نو دی کې فلحال 100% کنفرم نه ده چې پېښور زلمی نوین الحق ځان سره پک کړی دی او دی اویلیبل دی. ځکه تقریبا بل ورسته دغه میچ ته په 17 مې باندې د پېښور زلمی او د کراچي کینګ میچ دی. نو دغه میچ د لپاره نوین الحق راځي که نه راځي د حواله سره له 100% نه د پېښور زلمی چې کوم افیشل سوشل میډیا دا غینه دا خبره تصدیق شوی چې او نوین الحق مونږ پک کړی دی نه جاوید افریدی دی حواله سره ټویټ وغیرہ کړی دی. نو نوین الحق حواله سره لا فلحال سټیم چې دا ویډیو جوړوم نن 15 مئی تاریخ ته جی 15 مئی پورې لا فلحال د حواله سره کنفرم خبره نه دراغلی خو اني ټایم دا کنفرم کې دی هم شي. ځکه کچره جوش هیزل ووډ آی پی ایل درازي نو بیا نوین الحق الریډي په آی پی ایل کې نشته دی، بیا د آر سی بی ټیم سره نه دی. خو کچره جوش هیزل ووډ نه راځي نو بیا ښکارا خبره ده چې ټور نه پیله آر سی بی نوین الحق پک کړی دی. نو پیله باغه التزي اوس کچره جاوید افریدی ولا آفر کوي نو هغه الته الریډي بیزی شوی دی، هغه الته الریډي انګیج دی، مطلب هغه فری نه دی. ابو خپل اویلیبلټی جاوید افریدی ته نشو کوي. خو کچره جوش هیزل ووډ راځي نو بیا نوین الحق فری دی او اویلیبل دی. نو کچره پېښور زلمی منیجمنت فسر رابطه کړی وي نو بیا راتلی شي. خو لا فلحال دا خبر چې کوم دی کنفرم نه دی. په سوشل میډیا باندې به تاسو پکچر مال هم ډیر ملګرو مرو لګل او موږ له هم مخله په فیسبوک باندې ډیر زل راغل چې پک شوی دی خو چون کې دی کې لا هیڅ قسم لا فلحال کنفرم نه چې کله کنفرم شي نو بیا به سره ان شاء الله زه مکمل تفصیل شریک کما. د ویډیو کتلو زیاته مننه. تاسو خپل رائے کمنټ کول شي. والسلام.